من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عزیزان محترم، عزاداران سید الشهدا و مریزده منصوبه شهزاده قاسم علیه السلام د حسن مجتبی یتیم زوی پسې خوش قسمت یو تاسو ټوله چې پروردګار عالم درته توفیق نصیب کړی دی، زندګۍ، ځوانۍ، عمر، صحت، توفیق عزادارۍ د سید الشهدا هغه تاسو قسمت کې شوي دی. دا یوه برخه د انسان دپاره، سرمایه د انسان دپاره بهترینه. هر یو وخت د انسان تیر شي هغه ذخیره او سرمایه نه کیږي. کوم وخت دین و مذهب و حسین لیاری کې انسان صرف کی خرچی کی هغه انسان دپاره ذخیره کیږي باقاعده. دا نستای د تاسو، دا تاګ را تاګ د تاسو، دا وخت ورکوله د تاسو، دا داسې دی لکه انسان بینک کې یو حساب کتاب کلو کړی وي، هغه حساب کتاب کې انسان بیلنس جمع کول وي. تاسو په کار دی دی عقیدې سره رسوي. یو انسان بینک ته پیسہ وړي، ډېره شوق سه وړي، ډېرې مینې سه وړي، ډېر خوان سه هلتې ځي، ویلې څه پاته وي څه پیسہ د اکاونټ کې جمع کیږي. تاسو دا راتګ، تاسو دا نستای، تاسو ته دا برخه، دا تاسو د آخرت د ابد الاباد عظیمه سرمایه ده. نو بېګا ذکر کړی و څه حبیب غوندې عظیمه هستی، د مولا د بچپنې یار و دوست و صحابی رسول الله نونی تا سید الشهدا رکابو کی زندگی هغه ته هغه عظیم نعمتونه بهشت ملاو شوی دی چې یو عالم بقول څنګه ما پښتنه وکړله چې ارمان خو د زړه کې نه وي، هغه ول څه بل ارمان مزړه کې نشته دی، صرف یو ارمان مزړه کې پاتې دی، هغه دا دی چې کوم تاسو غوندې عزادار مجلسو کې کینی کاش حبیب ادا شي چې ته مجلس کې ناس وای. شدا براخه دی چې چاته نصیب شي. ما چې کوم موضوع حواله څه تاسو خدمت کې عرض عرض کول، هغه دا شی و څه سوال پیدا کیږي چې ډېر لږ ټایم کې نبوي معاشره اموي معاشرې باندې بدله شوله. ډېر لږ ټایم کې مسلمانو خپل امت رسول الله خلخانی پسې تورې وبسلې. څه واجه چې دوره زر معاشره چینج شوله، بدله شوله. پاک و پاکیزه کسانو په ځای فاسد و کسانو ځای ونیوللو. معاشره
درزیات ویل 180 درجه بدل شولا. تاریخ آینه کی کچیر سترګې وغړی طول تاریخ داشه تیر شوه ده. بشار دنیا ته قدم کې کېدولې نه ونیسه کربلا پورې تا ظهور امام پورې تسلسل ده یو قسم ته محمد و آل محمد. الهی قوتو شیطانی قوتو منزده جنگ و جدال دا روی زمین باندې جری و سری ده. دا یو سلسله ده. کربلا هم نمونه و شیطانی و رحمانی طاقتونو منځای و مقابله و. ظاہر کے شیطانی طاقت تا فاتحی باطن کے حقیقت کے الہی قدرت تا فاتحی و کمیابی و ملو شوی ده. نو دغو علتو باندې بحث کوله دی واجه نه ضروری ده چې انسان دغه تلی کې دغ میزان کې ځان وکسي چې زه کوم صفاتو حامل یم ما کی کوم خصوصیات رکی دی هغه خصوصیات خو ما کی موجود نوی هغه کربلا کې د مولا قاتلینو کې موجود وو هغه د مولا دشمنانو کې موجود وو ویلې څه فیصله کول ګران نه دی ته اوس دغه زمانه کې هم ځان باندې ځان فیصله کوای شي سو حسینی لشکر کې ولاړې که عمر سات سه لشکر کې ولاړې ته د کوم ځای کې چا سره د مدد کوي ته چا نصیرینو کې حساب شوی دغو علتونو باندې بحث ضروری ده چې ما هغوی نه یو علت انداز ذکر کړلو چې مولا خپل خط کې هم ذکر کړی دی دشمنی ولایات و امامات سره دا بقاعده د شیطان دستان نه ونیسه کربلا پورې کربلا نه ونیسه زمانه امام ظهور پورې دا دشمنی جاری ده محمد هر زمانه کې ولایات مخالف کسان دشمنان ولایات هم موجود وو هر زمانه کې ولایت و امامات سره ټکاره خوړلی شوی دی کربلای واضح مثال دی کربلای واضح نمونه دی مو دپاره بیګا چې ما کوم بحث کړی وغه اندغ باندې تمام شوی و څه صرف ولایت و امامات شناسی کافی نه ده انسان امام شناس وګرځيږي معرفت د امام پیدا کی امام شناسی حاصل کی امام شناسی نه پورته درجه بلشتا ده مرحله بلشتا ویلی څه اکسان څه کربلا ته رغلی وو امام په خلاف هغوی قیام وکړلو هغوی هم یو حد کې امام شناس وو یو حد کې هغوی امام شناس وو اما عمل ولا مقام کې اما شیعتوب ثبتولی ولا مقام کې هغوی ورسته پاتې شوي وو اندا ډیره مهمه مرحله ده څه مولا کله علی ابن ابی طالب وصیت کوي هغه اندا ګیله کوي څه ولکن اعینونی بورع مولای څه تاسو ټیک دی څه علی ابن ابی طالب غوندې نشوي کېدای خو کم از کم دا کوای شو چې ما سره تقوا پرهیزګاري شیعتوب کې ما سره مدد وکوي تاسو شیعتوب کې ما سره مدد و نصرت وکوي دویم شی څه هغې معاشرې کې هغه رنګ خسته وغې معاشرې او د مولا قاتل و کشتار باندې اغ عظیم جرم باندې واقعیت تمام شولا مولا ذکر کړی دی الدائن بدین الحق اخ ټیم کې بنی امیہ او دین معاشرې نه وبسلی و معاشرې نه دین وبسلی و دین سره دشمنی وه دیندارۍ سره دشمنی وه مذهب سره شریعت سره دشمنی وه هغوی معاشرې کې دویم کارندا کړی و دین تا دویمه درجه دنیا تا مفادو تا اول درجه اندی واجه نه خلق چی تا ورسیدل څه کله دین دویمه درجه کې شي یقیني خبره ده چې کوم حاکمان دین دي کوم کسان چې د دین پرچار کوي چې هغه امامان دي یا هغوی په خلاف تور و بسله بیا آسان کار ده به انسان هغه په خلاف قیامه کوای شي بغاوت کوای شي پسې د عیاشي حرکات کوای شي ځکه مولا اختم کې څه ګیلا وکان دا ګیلای کړي ده الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محس بالبلا قل الدیانون مولای څه ګیلا دغه خبرې کوي څه امام یې څه خلق د دنیا بندگان دي مفاد و د پیسې بندگان دي غلامان نوکران و خادمان دي
دین لقلقه و ورد زبان د خلکو د پاره، دین ذایقې په شانتې خلک څکي. صرف کله امتحان کې خلک پریوزي د دین او د دنیا، ایمان او د آخرت، دنیا او د آخرت خبره شي، نو ډیر کام کسان دغه امتحان کې بیا پسیږي. بیا که سن 61 هجری شي صرف 72 کسان دغه امتحان کې وزي او پسیږي. ورکه یو مشکل د معاشره انده ده. نه تاسو وکسوي معاشره مشکل انده ده. شریعت حواله سره متصوره پابندیو، دین حواله سره متصوره پابندیو. دین ته متصو کومه درجه ور کړی ده، کومه رتبه مو ور کړی ده. یو صلوات و سلام محمد و ال محمد و محمد و ال محمد. زه څو مطالبو کې زمن کې دا شی ته لږ روشن کوم. څه دغه عیني کې ما تاسو ځان وکړ سترګې وګړوي. زه تاریخي وشي طرف ته اشاره کوم درته. هغه معاشره بالاخره دا شی و. دین دویمه درجه کې، دنیا پیسہ دولت اول درجه کې. دین خراب شي خیر د فرق نه کوي، ایمان خراب شي خیر د فرق نه کوي، خو پیسہ لاس نه ونزي. عمر سعد مثلا داوا، عمر سعد ته یو طرف ته قتل حسین یخه او بل طرف ته شهر ری باندې حکومت او څوريزي کرسي یخوا. هغه څوريزي کرسي او ریاست عمر سعد ته خبرې خېدو، مهم تبرې خېدو. قتل حسین هغه ته ډېر آسان برې خېدا. چې انسان اول نه زندگی د بنیاد باندې تیر کی، هغه انسان ته بیا هیڅ شي ګران نه وي. هغه انسان ته بیا متمخانی جیداد غصب کوله ګران نه بریخي. هغه انسان ته بیا متمخانی فند ویلا ګران نه بریخي. هغه انسان ته بیا قوم مفاد دو باندې لګوله ګران نه بریخي. هغه انسان ته بیا مال امام خوړله ګران نه بریخي. هغه ته بیا د یتیم حق خوړله ګران نه بریخي. هغه ته بیا امام خفه کوله ګران نه بریخي. ویلی چه انسان زندگی بنیاد یخه شوندی بونه چه اول دنیا ده، اول مفاد دی، اول پیسہ ده، اول دنیا کی چوری جو زندگی تیرول دی که غا پا حلال ہوئی که پا حرام ہوئی پا کار ده تیرشی. او دا تفکر چه کل غالب شو، دخ تفکر بنیاد بانی چه کل زندگی کی ایک دوله شوا، اگه سی کسان بیا نصرت الهی نا، اگه دا زمانی واخ سرا، دا زمانی امام نصرت نا بیا ورست پتی کی گیا کسان. سو کوم کس دین د پاره خرچه نشي کوي، کوم کس دین او مذهب لیاره کی هغه تاوان نشي کوي، نقصان نشي کوي، هغه وینا سیلی نشي ور کوي، هغه پیسې نشي ور کوي، وخت نشي ور کوي. د ازمیاله ده، د ازمیخ ده، د ازمایش ده، د میزان ده، د هر چا سره سره د ځون وتلوي د میزان کې چوک چی ته یور کی څوره یور کی څوره وزن لرو. زه شاید ته ذکر کوم سترګې وغړوي تاسو کې الحمدلله اکثر ایجوکیټډ تعلیم یافته جوانان شته دي. دین ستیزی نه ورته، دین سره دشمنی نه ورته، مذهب او شریعت سره دشمنی نه ورته. صدا بنی امیہ او اسلام کې شروع شوه د تنن ورځې په تسلسل سره چلیږي. خدا تفکر سے مو ته سیکولریزم نه آیو. دا تفکر اسلامی معاشرو کې نن غالب ده. اسلامی معاشرو کې دین نن سبا رجحان ده. خدا رغله کوم ټیم نه ده. رونیسانس شاید تاسو پړاو کړی وي. اول ورې صدا تفکر بنی امیہ نا ورستا اسلامی معاشرے کی بنیاد بنی امیہ کې کېدولو. غرب معاشرے کی ویسٹ کی دی بنیاد رونیسانس دور کې اخی شوی دی. رونیسانس در حقیقت فرانسې ژبې ټکی دی. دا شی تاسو ته چې ویلي وي څه غرب کې یعنی یورپ کې 1000 سال حکومت و حکمرانی کلیسا و ملایانو کړي دی. سوره 1000 ساله حکمرانی ویسٹ کې یورپ کې عالمانو ملایانو کلیسا کړي دي. کلیسا مطلب یعنی امام تاسو لکه مسجد، یعنی مسجد کې ټولې فیصلې کېدي، کلیسا کې ټولې فیصلې کېدي. عدالت مالته وو، حکومت مالته وو، پولیس نظام مالته وو، هر څه دوی سو قوای مقننه او مجریه او عدلیه ټولې وځي کیوا. چا سلاس کیوا؟ ملایانو سره لاس کیوا، عالمانو سره لاس کیوا، کلیسا سره لاس کیوا. یعنی د یورپ 1000 ساله سیستم کرتا درتا هر څه کلیسا سره لاس کیو، عالمانو ملایانو سره لاس کیو. وخت داسې راغللو چې هغه کلیسا والا ذمہ دار کسان، هغه عالمانو ملایان هغه فاسد جوړ شول. وخت څه فاسد کیږي کنه انسان، وخت څه فاسد شول، دنیا پرست شول، مفاد پرست شول، دنیا سی ولګیدل، قسمه قسم بیماری ورکه پیدا شولې. هر خلته بیماری بالاخره یو شی د ذکر کوای شم.
هغه اندا و څه وخت ټایم کې یو شای غفران نامې نه ورته ویله. غفران نامه دغته ویلی شي څه خلک عیسائی مذهب والا کرسچن ولم عیسائی کسان برتلل مثلا عالمانو ته خپل ګناهانو اعتراف به وکړلو. چاته؟ کشیش ته، راهب ته، یعنی عالم ته به خپل ګناهانو اعتراف وکړلو. هغوی به هغه اعتراف نه بعد هغوی ته ګناهان یې وبخښلي، ګناهان یې به ورته وبخښلي، یوه غفران نامه به یې ویر کړله، توبې نامه به یې ویر کړله. څه باسې تا غفران وشوې، تا توبه وشوله، څه ته تللی شي، دې نه بیا ګناه مه کوه. نو دا یو قسم ته درآمد والا منبع جوړه کړې وه، یو قسم ته انکم ذریعه یې جوړه کړې وه. خلکو ته توبې دوی ور کولې، خلکو توبې دوی قبلولې، خلکو ته غفران نامې دوی جری کولې. اندیشان سره نور شیونه به هر حال دنیا پرستی، چه شهوت پرستی، هر یوه بیماری پیدا شوله. دا خپل ځای کې دینه هټ کرده شی و. څه هغوی څه کوم نظریات وو، کلیسا کومې نظریې وي، هغوی راهبانو کومې نظریې وي، هغه خستی شوي وي هغه انجیل قدیم نه مذهبي تنظر کې هغه هر شي په باره کې، مثلا نظام شمسی په باره کې یوه نظریه قایمه وه، د ځمکې مرکزیت یوه نظریه قایمه څه ځمکه مرکز د نظام شمسی کې، هر یو شي په باره کې بالاخره ساينس مختلفو شیو په باره کې یوه نظریه قایمه وه. هغې نظریې په خلاف چا خبره نشوه کوی. که چیرې یو دانشمند، اندیشمند، یو عالم، یو فیلسوف به راپاڅېدو، یوه نظریه به پیش کړه، یوه خبره به وکړه، فورا به هغه گرفتار کېدو، جیل ته بتلو، حتی پنسي به شولو. دا حالات و بهرحال یورپ کې ورو ورو رونیسانس شروع شولو. رونیسانس اصل کې ویلی شي نوزایش ته، بچای څه تازه پیدا کېږي که نه هغه ته رونیسانس نه یو قسم ته پیدایش زایش یا تجدید حیات نه ہوتی یو نوی زندگی. 1300 نه ایټلی نه باقاعده فلورانس نمیږي هغه پترو را شروع شوله ورو ورو. څه هغه کلیسا عقیدو نظریو سوچو د کوم څه نظام سیاسی او ثقافتی اجتماعي نظام حکومتي نظام دغه په خلاف باقاعده هغوی ورو ورو حرکات شروع کړلو. 1300 نه 300 ساده هغوی مسلسل جد و جهد وکړلو. 1500 نه بعد هغه نظام سرنگون شولو. کار مده دغه نکته سره زده نکته تاسو ذهن ته منتقل شي انده مکمل بده. 1500 سده نه بعد هغه نظام رونیسانس راغللو، تجدید حیات وشولو، هغه مذهبی حکومت سرنگون شولو، ملایان و عالمان و نظام دفن شولو. هر یو فیلد کې هر یو شعبه کې هغوی څوره د عالمان و ملایان و مذهبي شیانو هغه مکمل دفن کړل. حکومتی نظام کې دفن کړل، سیاسی نظام کې دفن کړل، ثقافتی نظام کې دفن کړل. هغه نه بعد هغوی باقاعده ورو ورو ځان مضبوط کړلو، باقاعده فیصله یې دغې باندې وکړله، زه وایم قانون یې جوړ کړلو چې دین هسته مذهب و دین تعلق نشته د اجتماع سره، نظام حکومت سره، نظام سیاست سره، نظام ثقافت سره، اجتماع سره، ایو شي سره مذهب و دین تعلق نه لري. دین یو انډیویژوال شای دی، انفرادي شای دی. دین د کېږدوه کړي جیب کې. سوچ منه دي خبرې ته. دین کېږدوه ځان سره، شخصي ذاتي شای دی. کور کې محراب کې جینماز باندې دین پرېږدوه ځان ته. اجتماع ته یې مه روباسه، چولې ته به نه روباسې، محلې ته به نه روباسې، کلي وطن ته به نه روباسې، حکومت ته به نه روباسې، ریاست ته به نه روباسې، قانون و آیین ته به نه روباسې. دا شی تعلق نه لري. او مختلف وجوهات ذکر کړل. یو شی اندا او څه د شیمته ذکر کړل، څوره فساد او فتنه څوره غلله، څوره داخل بیک ورډ پاتې شول، هغوی د بیک ورډ پاتې شوله دین پسې وتړله. څه دین کې دا نقص و عیب ورکېدی چې انسان بیک ورډ پاتې کوي، ورسته پاتې کوي. او دیندارو کسان ته هغوی نامانده ورکوي، اوسا ورکوي فنډامنټلیست نه ہوتی، مثلا بنیادګرا نه ہوتی. هغه خلک هغه قدامت پسند دي، ورسته پاتې شوي دي. هغه د قدیمو زمانو والا خال دي، قدیمو سوچو والا خال دي. یو علت دا ذکر کړل، یو واجه دا ذکر چې دین مقدس شی دی، پاک و پاکیزه شی دی، دنیا پسته دی، خرابه دی، فاسد شی دی. دین و دنیا خپل منځو کې نه جمع کیږي. فاسد شی او ښه شی خپل منځو کې نشي. دین په کار دی سیر ته وي، هغه صفا سوتره شی دی. دینداران سیر ته کوئی صفا سوتره دي، هغه د امام ملوث کوي. نکته دی دا بنیادونه هلته کېږدولی شو. هغو بنیادونه بعد د یورپ مکمل بنیادونه متزلزل شول، نوي بنیادونه کېږدولی شول.
یورپ ترقی ورسره وکړله هغه نه بعد یورپ تمدن او ثقافت ترقی ورسره وکړله هغوی ایډوانس شول هغوی پیشرفته شول نن څه پوسټ ماډرن دا ورته زمانه رسېدلې دی هغه نه بعد هغوی هغه کوششونه تلاش وکړل دغې حد ته دنیا رسېدلې دی نن خو سوال همدا دی چې آیا دین تکثیر و کوتاه دی چې انسان ورسته پاتې شي که د خلکو کوتاه دی چې ورسته پاتې کېږي اصل نقطه مې دغه ځای کې درکونې دی هغوی هغه نه بعد واقعا داسې قوانین جوړ کړل چې یورپ کې تاسو ته پاته دی چې نن ورځې پورې هغوی دین مکمل سیټ ته کړی دی هغوی باقاعده مذهبي سیسټم ته روم کې مثلا لکه کیتولیک سیسټم یې ور کړی دی بس هلته هغوی ورکي دي هغه نه هټ کر هغوی هېڅ قسم ته وړوکي یو ریاست یې ور کړی هېڅ قسم چې تا حکومت نه شي هلته حکومت نه دی صرف د ملیانو یو سیسټم یې ورته جوړ کړی دی هغه نه بعد هغوی ټول یورپ نه هر یو ملک نه دین راټول کړلو دین یې چې کو راټول کړی وځیتل مثال یې داسې درکوم لکه مثلا شهر کې هر چې ته کچرا پرته وي مثلا راټوله کې یوه ډسبین کې واچوي دین هر چې ته و هر چې ته موجود و رااخیستل یوه ډسبین کې واچولو څه بس دالتې دی نور وځي کې نشته دی هغه نه بعد هغوی قوانین جوړ کړل هغوی کار په شروع کړلو چې دین مذهب معاشرې نه په کار دی وباسو کامیاب شول ورکې هغوی معاشرې بنیاد بې بند و برۍ باندې شهوت پرستۍ باندې انسان مکمل آزاد کړلو نظریات جوړ شول بهرحال مکتبونه راووتل قسمه قسم مکتبونه راووتل تاسو ته پاته دی سوشلیزم مکتب راووتلو کیپیټالیزم مکتب راووتو نظریه راووتله ورسې وروسته راڅه راڅه کمیونیزم لیبرالیزم قسمه قسم مکتبونه راووتل چې دپاره اندغ شي دپاره څه دین خلکو ضروریات نشي پوره کوی دین په کار دی سیټ ته شي دین په کار دی کناره کش شي مختلفې دا نظریې دي چې دا خلکو ضروریات احتیاجات پوره کوی شي یو صلوات وسته محمد و آل محمد هغه نه بعد دوی څه وکړل نه صرف یورپ معاشره کې هغوی اسلامي معاشرو باندې کار شروع کړلو اسلامي معاشرو کې ډېرو ځایو کې هغوی کامیاب شوي دي بلکې زه به داسې درته وایم چې هغوی باقاعده د دین تابوت جوړ کړلو تابوت یې مکمل کړلو ټول میخونه یې کې وویل تابوت یې دفن ته تیار کړلو چې دا تابوت د دین دفن شي خپلې معاشرې کې دفن کړی اسلامي معاشرو خبره به درته وکړم اسلامي ممالکو خبره به درته وکړم دفن ته یې تیار کړی و چې هغې کې یو واضح مثال یې که زه ډېر کوم ترکیه مثال دی ترکیه کې نن تاسو وکړئ 1924 کې غالبا 1924 کې مصطفی کمال اتاتورک پتروی هغه نظام ختم کو یو نوی نظام جمهوری نظام رو بسلو څنګه کې هغه هر شی باندې اسلامي هر شی باندې کار وکړلو بقاعده ژبه بدل کړله ترکی ژبه نه که بدل الفاظ بدل کړل کوم الفاظ د اسلامي الفاظ علی به وی هغه بدل کړل انګلیش ته وړول هر یو شی چینج کړلو دینو مذهب قوانین یو بسل آئینه سیکولر نظام جوړ کړلو حتی اخیری ټایم کې تاسو ته پاتې اندغه ترکیه کې حجاب بان کړو چې حجاب سره یونیورسيټي ته نشي تلای جاب نشي کوي نو کار نشي کوي مذهبي شي نه به تاسو بيخي نه رو بسوي معاشره ته دا اوس کوم حکومت طیب اردوغان والا دی بقاعده ډیر جدوجہد خپل ځکه کړي ډیر ور جیلو ته دی پلټې لوړې بار هر کمیابي او تملاش و آرمي په خلاف نن تقریبا جمهوریت نظام قائم کړي دوباره کوم لیبرالیزم والا کوم د سیکولریزم والا کوم مصطفی کمال اتاتورک کوم اقدامات کړي هغه په خلاف نه لګیا دی یو شاید واپس وړي هغه کې موجوده استانبول کې کوم هغه آیا صوفیا واقعیت اوس شاید پزړوي آیا صوفیا باقاعده یو وخت کې کلیسا وسکله قسطنطنیه فاتح شو استانبول فاتح شو مسلمانانو دا مسجد وګرځولو څو ساوه کوله مسجد وو بیا مصطفی کمال اتاتورک اندا مسجد دوباره بدل کو چی باندې کلیسا باندې نشو بدل میوزیم باندې بدل کړلو تقریبا دا یوې ساده پورې باقاعده میوزیم چلیدو هغه ورځې بیا څو ورځې مخکې 2 هفتې مخکې تاسو به خبر وي چې آیا صوفیا باقاعده بیا بدل کا په مسجد باندې هغه نه هټ کړ استانبول کې یو بل مسجد بدل کړلو یو بل میوزیم بدل کو مسجد باندې هغه وخت کې کلیسا چلیدلی مقصد به دغه خبر نه شاید چې ته بیان کوم هغه ته مر سوام څه شاید زیبا نتیجه نه واخلم یو صلوات واست محمد و آل محمد باندې نه در اسلامي معاشرو کې دا کار وکړلو باقاعده ترکیه مثال ده باقاعده آذربایجان یو مثال ده بلکې ترکمنستان مختلف ملکونه څنګه کې ژبه بدل کړي د الفاظ بدل کړي دي پاکستان یې یو نمونه ده بالاخره پاکستان کې یو وخت اندخ پاکستان کې تاسو حکومت دویمه ژبه چلیدا اردو سره سم فارسی ژبه وا ته اوس آثار قدیمه کې توګه فارسی لیکلي ده فارسی باندې خل دسي پیدا لکه اوس انګلیش باندې مجوانان پیږي
یک قسم د دویمه ژبه اردو ور نږدې ده فارسی ته، اردو زوای او بچای ده د فارسی، فارسی زوای او بچای ده د عربی، عربی مطلب وتلی قرآن نه ده. باقاعده اسلامی ژبو سره دشمنی اندی د پاره څه دا اسلامی ژبه کاټ کو پکار ده، الفاظ بدل کوي، علی به تنو بسوي مکمل ارڅ تنو بسوي تو دا څه قرآن نه وریاشي. نن ترکیه ولا څه کله قرآن یې دوره سخت مشکلی سیای لکه یو انګریز ته قرآن خای د سي سختي سایز د کوي، اند سي آذربایجان والا کوم ملکو کې څه ژبو کې کار کړي دي. ایمو ملک هم انګریز بهرحال ډیرو شیو کې کامیاب شي دی، یو شاندا او سیمو ژبه بدل کړي دی دویمه ژبه، یعنی دفتری ژبه څنګه انګلیش ګرځولې ده. ښه خبره ده انګلیش مخالفت باد شي ده، خو هغه ژبه ډیره خالص انسان اسلام ته خپل اصلي تعلیمات او ته ابا او اجداد خپل مذهب تعلیمات او ته ورنږدې کی. بهرحال دغه ممالکو کې کامیابی نن ورځې پورې کار شروع دی وکړ. خدا او څه خوش قسمتۍ سره یو فرزند زهرا پیدا شولو ایران سرزمین کې سن 79 کې هغه یو انقلاب راوستلو. خلکو دا تصور کړي وو، خلکو دا باور کړي وو، خلکو ته دا مختلفو مکتبو لیبرالیزم، سوشلیزم، کمیونیزم، کیپیټالیزم دغه مختلفو مکاتب او نظریو خلکو ته ویل څه کچيري تاسو ضرورت پر کوي شي، نظام اجتماع در کوي شي، حکومت چلوي شي، دنیا چلوي شي، تاسو خوشبختی ته رسوي شي، نو تاسو دین او مذهب نه علاوه نور مکاتب رسوي شي. خو یو مکتب ناکام شي، سوشلیزم تاسو ته پاتې څنګه رشیا کې ناکام شولو، رشیا پاش ولا وسره انسی کیپیټالیزم ناکام شو، مختلف اوس لیبرالیزم ناکامه باندې ده. جوانان رقیب دی لیبرالیزم، مکمل متنفر و بدگمان بدزن دی. امام خمینی کله 79 کې انقلاب کامیاب کړلو، هغه تابوت څنګه کې د مکمل میخونه والی شي او اخیری دفن ته تیار کړي. اسلامي معاشرو کې خبره تکوم دفن ته تیار کړي، هغه تابوت دوباره ختم شولو. امام خمینی ختم کو موت کړلو، دوباره ثابت کړلا چې کچيري ضرورت د معاشرے پر کوي شي، کچيري معاشري نظام چلاوي شي، هغه صرف اور صرف دین او اسلام دې څه چلاوي شي. نن 40 سال نه انقلاب اسلامی ایران مغوی اسلامی تعلیماتو باندې دنیا ته څنګه ثابت کړی ده چې نظام حیات کچيري تو ته دیر کوي شي، هغه اسلام دیر کوي شي، نظام ثقافت اسلام دیر کوي شي، نظام تعلیم اسلام دیر کوي شي، نظام صحت اسلام دیر کوي شي، هر یو نظام اسلام دیر کوي شي. کما اسلام کی نشتا کوتاهی د مسلمانو ده. کله چې مسلمان تعلیمات اسلامی نه وریاشي، کله اسلام بیروه پاتې شي، امغه کور څه بنی امیہ وکړو، بنی امیہ سره راغله الاولین کار انده وکړلو، اسلامي بیروه کړلو. هغه د سينو اسلامي معاشره نه وصل نه، یو ور اسلام بیخ بنیاد نه ته معاشره نه بس نه، یو ور اسلام پاتې وی خي بیروه کا روح ته نه وبسا، حیات ته نه وبسا، جنب جوش نه وبسا، اصلي سيت نه وبسا. بنی امیہ دا بنی امیہ دین معاشري نه څنګه وبسل، المنځونه کول، حاکم شام معاویه المس کول او خلکو ته جمعیه المس کولو، شراب یا چیکل دغه خلکو څخه کربلا ته رغلی ول منځونه کول، ظاهر کې مسلمان وو اما بیروح هم مسلمان. څنګه دین صرف پستی کې څه کار دی، ظاهر سے کار دی. ایمو زمانه کې مخالکا ډیر دی خوش کې مقدس صرف اور صرف بس سټیټ اس صرف ظاهر اسلام باندې عمل کوا، تعلیمات اسلام نه نوی خبر، روح اسلام نه نوی خبر. دا ډیره مهمه مرحله ده، دا ډیره بنیادی مسله ده. نو غوی کوم کار کړی دی، بهرحال زه صرف اشارتن د تویم هغه کار انده وکړل، یو خنداس عقاید تضعیف کړل، اوس پورې دا کار شروع دی باندې عقاید تضعیف کوله، عقاید ضعیف کوله، هغه عقیدې څخه خلکو ور باندې باور دی هغه نه کار کوله. دویم شایدا هغه مغربي ویسٹ والا معیارونه وخیل هر شي کې، ثقافت کې، صحت کې، هر شي کې مغربي معیار مهم دی. انسان معنویات نم وریا کړلو، حیوانیت طرف ته انسان نږدې کړلو. هغه نه علاوه فساد او فتنه، بے بندوباری، شهوت پرستی اوروش ته ورسوله. نن تاسو یو شی وکسوي انسان څه وکین څه درد وکي غنده ده. نن مو جوانان تاسو وکسو کوم طرف ته روان دي، نن دی باندې څوره کار شي، سوشل میډیا هر یو کس نن فحشا او فساد او فتنه ولا شای لاس کې ور سره ده. نن دغه یو مغربي کلچر د ثقافتی الغار کوم طوفان جوړ کړي ده، انده دین معاشري نه وتل ده کنه. دین څه کله معاشري نه وځي، یو مثال انداز لکه ایمو معاشره ده. اوس ایمو معاشره کې تاسو وکړئ اسلامي اقدار ورو ختم کیږي، اسلامي اقدار ورو ضعیف کیږي، اسلامي عقاید اصول شریعت دا ورو پایمال کیږي.
نن نامحرم سره څوره اسانه سخال خبرې کوي بعد خدای نه نشي د مولا خبرې نن مو جوانان هغه وړ کې دي کجل کې دي هغه څوره آرام سا یو بل سره رابطه کوي یو بل سره ټلیفون کوي یو بل سره هغه مکمل کنیکشن ده چی بنیاد باندې ده اسلام د دې شی اجازه ورکړي شریعت ورکړي قرآن ورکړي اهل بیت ورکړي زمانه امام دین رضی ده نه ده رضی ورنه دی هدا پوری جرأت او جسارت رکیده مو کی زنه وخت مو زنه خبرونه وورو مثلا دا محرم میاشته ده متم خانه ته کم از کم موبایل ما راوړه حسین کور ته کم از کم موبایل ما راوړه آلتی با خپل ټچ موبایل ور سره وی نوس متام کې ده لګیا خپل موبایل کې ده صورت به جوړه کړي ده څوره پر پدې جوړه کړي ده دا مغاشه ده سمو ته تقریبا ذکر کړلو څه دین معاشري نه وبسیدا شي کیږي دین خوني نه وبسیدا شي کیږي څه جوانان مکمل غربي تعلیمات او بنیاد باندې هغه بقاعده ټریننګ شي هغه مکمل دین هغه معاشري نه وځي زه دواري به تونه ذکر کوم تاسو زحمت هم ختموم ماحول مو ته ګرم بریخي ډیر وخت مو نخلم تاسو سترګې وغړوي پیغمبر اکرم هغه مشهور معروف حدیث چې پیغمبر یواورځي جوانان وکسي پیغمبر افسوس وکي ویلون لاولاد آخر الزمان وای وی د اخر زمانه جوانانو باندې اولادو باندې بچو باندې پیغمبر وی من آبائهم ګلای دوی پلارانو نه ډیره ده چوکو یا رسول الله فقیلا من آبائهم المشرکین یا رسول الله مشرک پلاران نه دی ای خپل زمانو خیال وسره نوي زمانو سه بيدین شي زمانو سه تربیت نوزي زمانو سه اسلام نوزي فقال لا من آبائهم المؤمنین نا مشرک پلاران نه ګلا نشتا مؤمنانو مسلمانانو پلارانو نه ګلا ده څا پیغمبر ای څا غادي هدا پوری بے پروا شي څا لا يعلمونهم شيئا من الفرائض بچه او ته خود هاری وشي سوچ وسشتا خونی کی خلخانی هاری وشي ای لباس سوچشتا او سي خوراک سوچشتا ای دنیوی تعلیم سوچشتا ورسا خو مذهب سوچ وسا نشتا فرایض سوچ وسا نشتا واجبات سوچ وسا نشتا بچای ټول میاشت سبي المز نه کوي غامي نه کوي بچای چوسه ګرځي چوسه کینی پڅي غامي نه کوي ای بچی دا پختنه نه کوي چې ما بچی نظریات څه دي سوچ څه نظریات څه دي فکر څه دي کوم بیسو بنیاد باندې دي تربیات کیږي یو د هارډویر او سافټویر د سمو تو سیستم له دا ډېر خټه کېده هارډویر انداز ظاهري شاید ده یو لپټاپ د پاره یو هارډویر وی کنه ظاهري څه کوم هغه مختلف شي نو ورکی دي مثلا سخت افزار نه فرسه کې ہوتے ہیں مثلا شیشه او ټچ سکرین وغیرہ وغیرہ دا یو سافټویر دي چې کومه برنامه په پروګرام ورکی دي اپس ورکی دي هارډویر دوره مهم نه ده سافټویر ډیر مهم ده مو بچو هارډویر ته ډیر سوچ ده سافټویر ته می سوچ نشته ده سیده بچی سافټویر د مغه سوچ ده د مغه فکر ده دغه نظریات ده هغه عقیده ده هغه تربیات ده دغه بیس او بنیاد ده مو دغه بیس او بنیاد نن غافل یو غافل ځکه چې مو غټ غټ مرکزونه مکمل شاند پرته دي شاند پرته دي او ځکه د دغه ځکه وری بیا وایم خاپا خرنه نشوي څکه زوګ مو قیامت کې گریوان نسی ما په ځای ایتاسو دخ کلی ولس مشران جوانان ذمہ دار کسان ما په ډبل مولا زمانه امام قیامت کې گریوان نه نیولای شي سو تاسو هم خپل کلی وطن کې پښتو دستورات خز دادي پښتو سیستم سه یو سیستم خ چلاوای شوی خو که دور ستره پیسې در سره د مرکز در سره ده شان د سپرو ده نو کې امام ولادت کیږي نو کې امام شهادت کیږي نو ورکه قرآن سبق ویلای شي نو ورکه المنس کیږي نه د دین بل پروګرام ورکی کیږي قدم تمونه خو نور ځو کې بان شي خدالتیا به نه کیږي نه کوو کنه ویلې زه ذمہ دار یم ته ذمہ دار نه یې هر یو کس ذمہ دار ده ما او تاسو هم هر چی تاسو لوړ شي دغه خبره نه ده متمخانی کې هارډویر سیار یو سړی لګیاوي کمیټه والا متامیان سیکریټری صاحبان هر یو کس هارډویر سی لګیای چې د متمخانی ټیلونه سیټ کی هر یو شی سیټ کی خو د شي سی نه ولګیا څه کم از کم ایدی تعلیمی تربیتی تبلیغی مذهبی
دا مرکز دی، دا مورچه دی، دا محاذ دی، دا که نشی دی، که تماشی دی، که شربخانی دی، که نورې مسلې دي، اصل دغه ځینه دي. اندغ ځینه سیخیږي هم تمخانو خبره کوم، اندغ ځینه خرابیږي هم. چا ایوه مسجد ته د پیش نماز بندوبست کړی دی، چا خپل کلي ته قرآن معلم استاد بندوبست کړی دی، چوک د پیش نماز ستای شي، چوک د استاد ستای شي. پبلک سکول ته هر یو سړی تیار دی کوشش کوي چې پبلک سکول راوړي. خو لیکن ملې مماتې دي چې دین دپاره، مذهب دپاره، قرآن دپاره، بچی او تربیت دپاره پیسې خرج کړو. ډېره مسله ده. متمخانې ته ما خوشحالیږه چې زه متمخانې ته به راشم، زه به مثلا کمیټۍ کې راشم، زه به مثلا ذمهدار وګرځېږم. دغه خفه شه چې کیدای شي زه ذمهداري سار ته صحیح طریقې سره نه ورسوم. دا ډېره مهمه مرحله ده. زه چانې تنقید نه کوم، دا عمومي خبرې دي، دا هر متمخانې سره تعلق لري، دا هر یو جماعت سره تعلق لري. کورمې کې جمعتونه شانډ، متمخانې شانډې، زیرتونه شانډ. ما تیر شوي مجلس کې ذکر کړی و بلورې تاسو سیداري عباس حال واخوئ، تاسو سمیر عباس حال واخوئ، تاسو نه بهرحال تاسو نه ډبل فونډونه دي هلته. مدرسې چلوای شي، یوه دیني مدرسه جوړه کړي، ویې چلوي. فنډ چېرته ځي؟ فنډ پوښتنه نه کېږي مولانا صاحب نه، عالم نه، مجتهد نه، څغا صاحب دا فنډ راځي دا کومې طریقې سره څه طریقې سره خرج کړو. نه که مولانا یې پوښتنه وکړي کیدای شي وډر شي چې ملا ورته وایي چې نه ما جیب ته یې راواچه. نه ملا جیب ته نه ځي، ما ډارېږه. ښه عالم نه پوښتنه وکړه، مجتهد نه پوښتنه وکړه. مقصد مسله همدغه ځي کې دی چې که چیرې دا مرکزونه، دایمو بنیادونه، دایمو محضونه، دایمو مرچې مضبوطې شولې، ایتا قوم مضبوط دی، ایتا مرچه مضبوطه دی، ایتا جوان مضبوط دی، ته مضبوط یې مذهبي حوالې سره، فرهنګي حوالې سره، دینی حوالې سره. دا ډېره مهمه مرحله ده. بهرحال موږ ډېرو بحران نه وتلي، تاسو ولسه ډېرو بحران نه خدای شاد و آباد لره. یو ښه جوانان، ښه مشران، ټیلنټډ کسان، امید خوانده دی چې د سفر ورو شروع دی دغه طرف ته. زه قسم ورسیږو دغشي طرف ته. تاسو سیکریټري صاحب پسې دغه شای کس وي، مطلب سیکریټري صاحب ناکام کولې دپاره هر یو سړی کوشش کوي چې رایوا داسې خبره راوبسو چې وایي دا ښه دی، دا ښه نه دی، دې ښه وکړه، دې ښه نه وکړه. دا غلط دی دا سوچ. شوی مضبوطه کوئی، ملیای مضبوطه کوئی، مشوره ویر کوئی، ښه خبره څه نشي کوي، بده مه کوه، حوصله شکني مه کوه. ښه هغه دی چې هغه یوه زیارت کې یوه ځای کې خدمت کوي، ته یې شا مضبوطه کړي. نه څه ځنه وخت کې موږ کسو واقعا څه ځنه وخت کې سړی حیران پاتې شي. کمیټۍ والا یا متمیان ځنه وخت کې وکسي خدمات نه هم استدسته کېږي. که 24 کسان وي که 48 کسان وي، مثال کسان به پرانه وي، مثال کې طور پر کسان به پرانه وي. دا د میړني دار دی، دلته خدمت اعزاز د اعزاز دا برخه دی. دی برخې نه محروم کېږي انسان ځنه وخت کې. مقصد مې دا دی قربان مشم، نن څه موږ فریادونه کوو، نن ایمو فریادونه دي ډېرو شیو دپاره. نن تاسو بازار حالات خپله کسوئ، بهرحال دې ګهرۍ ته راته سړی لوړ شي، شرمنده شي، ته ځنه خبرې سړی میک نه ویلې وکړي. نه شو کوای، سړی شرمیږي، هر یو کس درته ورسته ګیله کوي چې دا خبره د میک نه وکړه، ښه ده نه وکړه. خو زړه درد خو دی که نه، فریاد خو دی که نه. نن تاسو بازار ته که لاړ شئ، بازار نه دی اوس، مینه بازارونه جوړ شوي دي بالاخره، چې د بازار دي. خو زه نه یم ذمه دار، ته نه یې ذمه دار، تو د واس نه چلیږي، ما د واس نه چلیږي. کوم حده پورې چې واس چلیږي، واس ول خپل واس نه استعمالوي، واس ول خپل واس نه استعمالو. هر یو کس لګیا دی بل پسې ګوته سیخه کړي دی. ته زه خو ډېر ټیک یم او ته چې کومه دی ذمه دار نه یې. مقصد من دا دی قربان مشام، خونی نه دا تربیت شروع کیږي، خونی نه دا مسله شروع کیږي. تاسو کربلا واقعي د سترګې غړوي، هغوی څنګه تربیت شوی و، کومو بنیادو باندې شوی و. هغوی اول نه مسجد سره منبړې سره اشنا و، هغوی اول نه بچیو باندې د مسجد و منبړې د دین کار کړی و. ځکه کربلا کې نتیجه څنګه ووتله. بیبي به وړکالي کې حسنین ستول مسجد ته، شب قدر شپه به راغلله، ورمنې به وړه وړه حسنین و، وریځې به څملول،
ټوله شپه به بیدار ساتل څه شب قدر شپه قضا نشي که خوب یې راغلو مخ نه به ونې اوبه واچولې څه خوب یې را نشي. ما تاسو ځوانان هر یو شي ته تیار وي، وړه بچي مې تیار کړي وي، په کار دی څه مذهبي پروګراماتو ته یې تیار کړو. مذهب سره مینه محبت د مذهب شودې ورباندې ډېرې چیکا. کله د دغه څه مینه زیاته شي، کله د دغه څه عشق او ولوله زیاته شي، خپله په خپله د نتیجه هغه وځي څه کربلا عظیم شهداو کې د نامارڅي بیا مو د ټوله څه فایل بند نه دی شوی د کربلا. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. سوره د مولا سره مینه زیاته وي، اندوره مولا وفادار دی، بیا هغه اندوره مینه دی در سره. یو کس واقعا ملیده څه ذاکر حسین و، اخیری ټیم کې بیمار و، دنیا نه تللو، اخیری وخت و، وضو یې وکړلو، جنکندان حالات کې و، لور ته یې وله لورې څنګ ته اوسه ناسته وه، ته یې لورې ما لاس نه ونیسه، یو لاس مې تا لاس کې شو. ما ته یقین دی چې ما ټول عمر د حسین غلامي کړې دی، دغه دار نوکري مې کړې دی، مولا ذکیري مې کړې دی. ما ته یقین دی چې ما ته به جنکندان ته خپل مولا ضرور رسي. کله ما یې تا لاس کې لاس ټینګ کړلو، ټینګ هم ونیوللې، پوه شه چې ما ته مولا راغلی دی، بیا ما پاڅوه څه خپې مې اوږدې نه وي، جسارات نه شي، بې ادبي نه شي رسره. سوچ خو کوه، دومره معرفت وي انسان. هغه یې چې خپل پلار لاس مې نیولی و، عامه څامه جنکندان حالت کې پلار یې ما لاس ټینګ کړو، ما ته پته ولګېدله څه مولا ورته راغلی دی. ما فورا پلار پاڅولو، کېمنولو، جنکندان حالات کې و، د ما پلار فورا مخ کربلا طرف ته وړو، الصلاة والسلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله الحسین. د ټکې یې وکړلو، سیلي یې ونه ووتله. یقیني خبره دی چې مولا ورته راغلی و. بختور یو تاسو آمتمیانو آزادارو څه مولا غونته کې مهربان آقا و مولا مشته دی. ما د تربیت خبره درته وکړله راڅوی، نن تاسو د وړه قاسم یتیم قاسم تربیت لږ وکسوی څنګه شوی و. درو کالو کې پلار نه یتیم پاتې شولو، 3 کاله یې اوس یتیم پاتې شولو. حسن مجتبی ته زهر میلاو شول، څه کله به د اولیا ترور خونې ته راتللو، ور به وټکولو، رڼا به وتلو. یوه ورځ داسې وه چې یتیم قاسم د خپل ترور ولیا کور سه دروازې سره ناست و ټوله شپه. څه به څه ولیا ور خلاص کو، یتیم قاسم خو بیا ولی شی و، مالتې دروازې سه ولوېدل. اوچات یې کړل، اوکت کې یې ونیولو، له مینې محبت یې ورسه وکړله. ما قاسمه زویا ور یاره ته څه کله یې مو خونې ته رنوتلې، وار به د ټکولو رڼا به وتلې، نن د واره نه وټکولو دروازې سره ناست وي ټوله شپه. هغه د وتې څه ترور یې ولیا، ترور یې دروازې د هغه چوک ټکوي چې هغه یتیمان نه وي. زه څه کله یتیم نه وم شوی نو ما ور ټکوای شو، اوس زه یتیم شوی یم. عربو کې دستور دی چې څوک یتیم شي بیا هغه چاته دروازه نه شي ټکولی. ځکه ټوله شپه ما دروازې سه تېره کړله، ویلې چې ما بابا یتیم شوی دی، زهر ورته میلاو شوي دي. دغه تربیات و چې ما ذکر درته وکړلو. اندا خو واجب وازدارو څه کله لسم په شپې باندې مولا د شهداو لیست الوستلو، مولا خطبه ولوستله، شهداو نمې واخیستلې. یتیم قاسم به یې وړوکی و، بار بار به زمګنونې آس شو، اوس به مولا د ما نما وخي، اوس به د ما نما وخي. شهداو کې نمای ذکر نه شوله، فورا وچات شولو. الله سې یاز کو مولا ترا حسین یوه پوښتنه درنه کوای شم، دا راته ووایه شهداو کې ما نما شته که نشته دی؟ د شهداو لیست کې ما نما لیکلی دی که نه دی لیکلی؟ مولا امتحان کولو. مولا د ورته ما قاسمه یتیمه ور یاره دا راته ووایه چې مرګ تا دپاره څنګه دی، شهادت تو د پر څنګه د یتیم قاسم د ورته آقا حسین احلا من الاسال، مرګ بګینو نامو باندې ګران دی. کله څه کله د تو قدمو کې وي، کله تو باندې قرباني وي، مرګ مو ته بګینو نه خوندوار دی.
عزادارو کله مولا دا ټکی ونه واورېدل او ته یې د څه ما قاسمه وریاره نه صرف د شهداو لیست کې تا نامه موجوده دی څه بلکې د وړه شهزاده شپېږو میاشتو اصغر نامه ورکې شته دی عزادارو کله د وړه شهزاده اصغر نامه واورېدله ای څه یتیم قاسم په زنګانو ودرېدلو جلال کې راغللو مولا ته دې څه مولا اصغر نامه شهداو کې دی دا ظالمان به خیمو ته راشي خیمو کې به مو وړو کې اصغر شهید کی مو ته مولا ته ولم نام قاسمه وریاره ظالمان به خیمو ته نه راشي زه به وړوکې اصغر مقتل ته بوزم اوبو په بهانې به بوزم ظالمان به وړوکې اصغر ما لاسو کې شهید کی دا شی تربیات شوی و خو شجاعت یې که سترګې وغړوي څه کله میدان ته مقتل ته قاسم وتلی دی هغه بهادر کس ازرق د نمیږي زر کسان به دې مقابلې ته راوتل هغه ته عمر صاد اشاره وکړه چې دې مقابله ته وکړه هغه ویله څه نه دې مقابلې ته ما زمنه ډېر دي څلور زمنې وو ډېر بهادر وو یو زوی د یتیم قاسم مقابلې ته روبسل واصل جهنم یې کړلو بل زوی وبسل واصل جهنم یې کړو څلور زمنې څه کله واصل جهنم کړل حیران شولو څه دا چوک راوتی دی خپله تیار شولو جنگي معیار چې واچول ساز و سامان یې واچول خپله مقتل ته ووتلو څه کله مقتل ته ووتلو یی دا د علي زوی دی دا د حسن مجتبی زوی دی دې کې بني هاشمو شجاعت ولا وینه چلیږي یو داسې ګزار یې ورباندې وکړلو څه دوه ټوکړې کې تقسیم کړلو کله دغه حالات عمر صاد ولیدلو یې څه پریشان شولو